ويسألونك دوی تپوس کوي دته نه ماذا ينفقون موږ څه خرج کوو څومره خرج کوو قل اووایه دی پاک حبیب العفو چې کوم زیاتی وي هغه خرج کړه چې کوم ستا د ضرورت نه زیات مال دی هغه خرج کړه اوس ستا سره دومره مال دی چې صرف ستا د بال بچ د ضروریاتو کېږي نو بیا به هغه نه خرج کوې د الله په لار کې نفل مال بیا نه خرج کوې نبي علیه السلام ناست یو کس راغی هغه ډېر زیات خپل دغه وکړي سړی وکړو چې زه غریب یم نبي علیه السلام صحابو ته وکتل صحابو له څه ورکړه یو صحابي پکې ویله د سرو یو غونډسکه غونته کې چې کوم دی ورکړه چې واغستله دې کې بل یو کس راغی او هغه هم سوال وکړو نو د کوم کس چې په سوال سره د سرو د غونډسکه حاصله کړې وه نو هغه دویم سوالګري له ورکړه نبي علیه السلام یې د لاس نه واغسته لړه یې کړه وي تر اوسه پورې تا وایي چې زما د پټو څه نشته دی نو تاله چې خلکو په سوال باندې د سرو او غونډسکه درکړله نو تا هغه ځان د سخي سړی جوړ کړو په خپله د په کور کې درک نه لګي او هغه د بل له چې کوم دی په صدقه کې ورکړل نو مطلب دا چې ستا د خپل کور ګزاره نه کېږي نو په بار خیرات نه کېږي بار به نه ورکوې هو خو ستا کور کې ضروریات په ښکلې طریقې سره پوره کېږي نو بیا خواهشاتو کې نور خلک مقدم دي یو خواهش یو ضرورتي چې ستا د بچو ضروریات په ښکلې طریقې سره پوره کېږي نو د هغې نه چې کوم سیوایي څیز دی هغه د الله په لار کې ورکړه او که نه ستا خپلو بچو ته پرې تکلیف پېښېږي نو بیا به د الله په لار کې نفلي څیز نه ورکوې تر هغې پورې چې ځکه ستا د بچو نان نفقه ستا د بیبي نان نفقه دا په تا باندې واجب ده او بل چاله ورکول دا نفل دي صدقه ده نو د صدقې نه واجب او د نفلو نه واجب دا چې کوم دی اولاد دي دا بهتر دی به لومبی ورکړي